تجارت تر ټولو مشرانو دا ګوره ډېره تبلیغي جماعت د نصاب نه واقعات نقل کوي بیا وایي انا لله و انا الیه یا ایها الاخوان ای رونو فاسمعوا الى هذه الهفوات والخرافات دې پزولیات و بکواسات و خرافات ته وګورئ ما الفرق بینهم و بین اهل التناسخ والسنویت په دیو او په بت پرستو کې څه فرق دی وهل هذا الا دین النصارى نه دی دا د تبلیغانو د نصاب دی مګر دین د نصارو د یهودو دی بیا بل واقعي نقل کوي ګوره القول التاسع يقول كبيرهم في حق كلام الاموات د مړو په خبرو باره کې د مړو خبرې خو ثابت دي د فرشتي چې ورته راشي خبرې ورسې کوي ورته مر ربک نو دی ورته ربي الله خبرې کوي کنه نو دې سوې د خبرې وای فسمعوا الى اثبات الشرك و اثبات عقيده البريليه والسنويه الشيخ زكريا صاحب د نصاب وای غوږ کېږ دوی اثبات ثابتولو د شرک دا او ثابتولو د عقیده د بریلیانو تر تبلیغانو جماعت باره کې دی عقیده دي دا ګوره واقعیات نقل کې ځکه تاسو ته دا وایم په یو ځکه عائشه صدیقه رضی الله تعالی هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دفن وزو بغیر برقی او غټ صادر نه ورتله مې چې خاون مې د یو پلار دی عمر رضوان چې دفن شو در مستر احمد مشکات صرف ټولو کې د حدیث شته بیا مې پل پرده کول حیا من عمر د وجه د حیا دو دې سوې ان صاحب العقل لا يقول به لان الميت اذا يرى من تحت التراب زائر فكيف لا يرى من تحت الثياب وای چې کله د مړ چې دی وای دا دومره خاورونه اخوا ګوري نو د یوې کپړې نه څنګه نه ګوري عائشه رضی الله تعالی عنها کم عقل وای نعوذ بالله د په خپل کتاب کې د شیخ زکریا صاحب رحم الله بارکی دومره پزول بکواسات یو ځکه اقول لازم كيف يثبتون الكشف للعلماء والاولياء وهل هو الا اثبات علم الغيب لغير الله تعالی دا نه د غیر الله لپاره علم غیب ثابت اگر کشف واقع راخلی په شیخ دغه چې د کتابونو د دیو ټول دغه ډک دیر تبلیغي جماعت بارکی دا یو بل کتاب دی خان بچا مولوی صاحب په قطر کې سواق المرسله په دې په صفحه نمبر 91 باندې وی وانظر وګوره الى اتباع هذا المبلغ تابعدارانو د دې مبلغ شیخ زکریا صاحب د تبلیغي جماعت نه نصاب چا لیکلی كيف كان حال وقائدهم سهل بيدا خير دي تبلیغانو لان حال المدعو ځکه چې دا مشر حالته هکذا دغه نه فكيف حال التابعين دغه تابع حال به سي چې بچا بس دار وقت كتب هذه المبلغ او دې شیخ زکریا صاحب دې مبلغ لیک 40 من الخرافات سلور واقعات په دغه کتاب کې چې به تفسیر کوي ليس لها وجود في الادله الشرعيه په ادله شرعيه کې هیڅ ثبوت نشته وكلها من الكلمات الكفريه دا ټول کفري کلمات دي نو چا په نصاب کې چې کفري کلمات دي نو هغه مسلمان کېدی شي در دې حضرات تبلیغي جماعت په باره کې حالت دی دیو کتابونو ته جوړ کوم یو لاین بشورو درته بیا وایم موږ د تبلیغي جماعت نصاب صحیح ګڼو عقاید نظریات صحیح ګڼو مشن صحیح ګڼو که یو فرد غلطي وکړي هغه غلطي جماعت ته نه منسوب کو دویمه تاسو ته ویلي دي چې دا اکوړینا مفتی سیف الله صاحب په تبلیغانو کتاب لیکلی دی ګوره مفتی سیف الله صاحب یو ذاتی نظر چې د تبلیغ خزو تبلیغ جایز نه دی در حکیم علوم مصطفی تنوی صاحب مولا نظر د دقه دارالعلوم حقانینا حافظ شوکت صاحب تر حدیث استاد دی شغل حدیث دی د دارالعلوم حقانی د ټولو استادانو تقریزات ولیکل او د تبلیغانو د خزو تبلیغ هغه ته جایز ویل د حقانینا واپس د مفتی سیف الله صاحب په خلاف کتاب راغلی دی بیا مفتی عیسی خان صاحب یاد کړی دی مفتی عیسی خان صاحب په دې کتاب کې په تبلیغي جماعت رد نه دی کړی هغه په تاریخ زمین صاحب باندې ردونه کړي چې دا غلطي کوي دا غلطي کوي یا بعضې تبلیغیان دا غلطي نه کوي خو ما تاسو ته ویله جماعت باندې ده یو منټ په جماعت کې هغه کړي مې د دې په خلاف باندې مولانا نور محمد تونسي زموږ دیوبندي عالم دی د دې په خلاف باندې واپس کتاب لیکلی د مفتی عیسی خان په کتاب بیا دا د مفتی عیسی خان خبره هغه په موږ باندې حجت نشي کېدلی مفتی عیسی خان صاحب که داسې لیکل دغه ذاتي شخصي نظر به زموږ د جماعت نظر نه دی دا نه زموږ د علما تبلیغي جماعت د اهل حق جماعت دی زموږ علما دیوبند نگرانی کوي او که څوک یو فرد را پاسېږي یو شخص باندې تنقید کوي هغه جماعت ته نه منسوب کوي د دې تنقید موږ هر کله کوو که دغه سره پاسېږي چې یو کس غلطي ټول جماعت ته منسوب کوي موږ د دې قطعا نه قایل نو زه په خپل زما پلار تبلیغي او مال تبلیغ د وجه نه مدرسې ویلې دي زه به پاسم په تبلیغانو مقابله وکم الله تعالی دې ما هغه ورځ د پاتې کوي نه د سره نو بهرحال دا ما یو څو پیش کړی دغه سره دیو په سونو باندې زه پیش کولی شم خو په دغه به زه اکتفا وکړم